یو کس وایي چې په اجتماع سره درود شریف ختم کول څنګه دي؟ که دا سنت ګڼي یا باعث د ډیر اجر ثواب ګڼي اجتماع سره درود شریف ویل، نو بیا بدعت دی، او که دا یې نه ګڼي بیا جایز دي، لیکن بهتر دا ده چې ځان ته وایي. یو کس وایي چې په ماشوم باندې مؤمنه نوم کېښول څنګه دي؟ جایز دي. وایي زما یو ملګری دی، هغه مختلفو ګناهونو کې مبتلا دی، مثلا نشې وغیره وغیره، چې کله هغه ته ووایم چې دا کارونه مه کوه، نو ما ته وایي چې زما زوی حافظ قرآن دی، هغه ما جنت ته بوځي. العیاذ بالله، دا یو ټټوبه غونې او مسخره غونې هم دا سړی کوي، د دې توبه وباسي. دا خطرناکه خبره ده. د دې سړي په زړه کې د دین اهمیت نشته، او دته کلمه ویل پکار دی او توبه ایستل پکار دی. یو کس وایي چې خلک په جماعت کې کینی او یو ځای سورت یاسین ختم کوي، جایز دی. دا باعث ګرځي کله کله د ویلو، مثلا ځان ته هر یو کس لګیا دی، یو هم سورت یاسین وی بلم وی، چې کله یو کس نه وی نو بیا نورم نه وی، دغسې پاسي او سورت یاسین فضیلت راځي. یو کس وی چې د چا خوراس کاک آمدنی حرام ده، هغې سره خوراس کاک کول څنګه دي؟ چې ټول آمدنې د حرام وي، د حرام خوراس کاک نه دی جایز. لیکن که ستا شک وي په هغې کې نو شک مکو، شک ښه شی نه دی، شک سره یو څیز حرامېږي نه. او بل دا ده که خامخا ستا تل ضروري وي هغې نه ځان بچ کو، او که ځان نشي بچ کولی نو بیا د هغې وس خپل طرف نه تم شوم کېږه ما، ځان سره یو ډالۍ یوسه چې څومره خوراک در باندې هغې کوي هغې ته ورکړه، زړه کې دا وکړه چې یا الله که دی ما ته څه راکوي دا د هغې وس کې وګرځي. وایي علما امتی که انبیاء بني اسرائیل، دا حدیث دی او که نه او حدیث دی. یو کس وایي چې د سنت و فرض په منځ کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله ویل که چېرې موږ دا د فرضو نه پس وایو نو څنګه دي؟ فرضو نه پس یې وایه، سنت و فرضو په منځ کې مه وایه. صلی الله علیه وسلم دا وایي درود شریف دی او درود شریف دی مختصر. یو کس تپوس کړی چې د قبرستان او د مقبرې د ونو پیسې په جومات باندې خرڅول دا څنګه دي؟ نو د قبرستان ونې دا وقف وي عموما، او وقف مال په هغې باندې خرڅولی شي، دغه قبرستان باندې خرڅولی شي، په هغې کې قبرستان دپاره نور ځمکه واله، نور پکې څه اضافه کوي نو په هغې باندې وکړي. یو کس وایي د بېنظیرې پیسې د صاحب مال لپاره اخیستل جایز دي او که نه؟ ما ته خو پوره تفصیل نه معلوم، دې نه مراد هغه پروګرام وي نو هغه که د غریبانانو دپاره وي نو مالداره سړی نشي اخیستی. یو کس وایي چې مونځ کوونکی د هغه مخې ته چې څوک تېرېږي د مونځ دوران کې نو هغه یې مونځ منځ کې ایسارولی شي که نه؟ زمونږ امام صاحب وایي امام ابو حنیفه رحمه الله چې نه، هغه ګناهګار شو او نه شي ایسارولی. بعضې احکام داسې وو چې هغه په ابتدا کې وروسته بیا منع شو. یو کس وایي چې 4 رکعات النفل نیت یې تړلی و او په هیره سره درود شریف ووایي، بیا 3 رکعات ته پاڅېدو لیکن سجده یې ونه کړه، مونځ وشو که نه؟ نفلو کې چې درود شریف ووایي په هغې سجده سهو نشته، بلکې په نفلو کې په قاعده اولا کې 4 رکعات نفل کې درود شریف وایه او دعا هم پکې وایه، هغې نه پس بیا الله اکبر سره 3 رکعات ته پورته کېږي. یو کس وایي چې د بیماری په حالت کې دوایي اغشتل دا 8 نمبر سنت دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ هغه 15 اول سنت کوم دي؟ دا ما ته هم پته نشته دی، تا نه مې واورېدل. دویم تپوس یې کړی دی چې شوال په میاشت کې 6 مسنون روژې نیول دا متصل نیول پکار دي که بیلې بیلې وقفې سره هم نیوی شي؟ وقفې سره هم نیوی شي. یو کس وایي چې د کافر په کور کې چې کوم ماشوم پیدا شي او هغه د بلوغ نه مخکې د 7 کالو خواوشا په عمر کې وفات شو، نو دی به جنت کې وي که جهنم کې؟ د دې پته نه لګي. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الله اعلم بما كانوا عاملین، الله ته پته ده چې دوی به څه عمل کول. دا جواب یې ورکړی دی، بس نور خاموشي اختیار کړې ده، موږ د ځان نه نشو ویلی. یو کس وایي چې کومې پیسې ختم قرآن باندې چاته ورکړي وي نو په هغې کتابونه اغشتی شي او که نه؟ که په ختم قرآن باندې معاوضې په شکل کې نه یې اغشتي قاري پیسې، یا په چندی نه راټوله کړي چې په هغې کې د چا زړه ښه وي د چا نیخه، نو بیا دا پیسې اغشتل جایز دي او نه صرف کتابونه، هر یو څیز کې استعمالولی شي. مثلا که یو کس د هدیې په شکل کې ورکړي. یو کس وایي چې کوم څیزونه په پاکستان کې جوړیږي او په هغې باندې نوم د یهودو د څیزونو وي، نوم پې د هغې وي لکه صابون وغیره، د دې استعمالول څنګه دي؟ پاکستان کې چې کوم جوړیږي او د هغې آمدن یهودو ته ځي نو هغه د یهودو شی دی، دا د هلته نه هر یو شی نه راځي، لکه پیپسي، کوکا کولا،
دا د یهودو د وطن نه راځي، دا دلته په پیښور کې جوړیږي، په پنډۍ کې جوړیږي، په لاهور کې جوړیږي، فیصل آباد کې جوړیږي، کراچۍ کې جوړیږي، لیکن د دې آمدن او د دې ټول اختیار د خلکو سره دی، پیسې هغوی ته ځي، نو دا استعمالول ټیک نه دي. یو کس تپوس کړی په نفلي مزونو کې په قومه یا په جلسه کې دعا کول لکه اللهم اغفر لی 3 ځله یا قومه کې حمدا کثیرا طیبا ویل اجازه شته او کنه، او په فرضو کې څنګه دي؟ احناف وایي چې په فرضو کې مو آیا او په نفلو کې ویلی شي، په نفلو کې ویلی شي، په فرضو کې نه. البته که چېرې چا په فرضو کې ووي نو مونځ یې فاسدېږي نه، خرابېږي نه، لیکن بهتروالی دی. یو کس وایي چې د حضرت مولانا عبدالحق رحمه الله بانی دارالعلوم حقانیه نه ما دا مسله اورېدلې وه چې موسی علیه السلام یو فرښته په څپېړه وهلې وه او سترګه ته نوتې وه، آیا دا صحیح ده او که نه؟ او دا خبره حدیث مبارک کې راغلی ده، او حدیث مفهوم داسې دی چې یو ځل ملک الموت حضرت موسی علیه السلام څخه رالو د مرګ فرښته، صحیح حدیث دی، د مرګ فرښته موسی علیه السلام څخه راغله او موسی علیه السلام ته وایي په انساني شکل کې وایي چې زه ستا روح اغشتو ته راغلی. موسی علیه السلام جلالی پیغمبرو یو څپېړه یې ورکړه چې ښه ته زما روح اغشتو ته راغلی. دا پته ورته نه وه چې دا فرښته ده، چې څنګه یې څپېړه ورکړه نو چې څنګه یې هغه سړی وجلی او په سوک باندې نو داسې فرښتې سترګه ووته. انبیاء کرامو کې ډېر طاقت وي، قوت وي. هغه فرښتې الله جل شانو ته فریاد وکړو. او زمونږ علما اهل علم وایي دا خبره مخکې ذکر شو په بیان کې چې فرښته یا جن په کوم شکل کې راغلی وي نو د هغه حالات هماغسې وي، هغه سان احکام په هغه جاري کړي. وی چې یا الله ستا هغه بنده ما سره داسې وکړه، نو الله جل شانه خو سترګه روغه کا او بیا ورته ووایي چې دوکه موسی علیه السلام ته وایه چې د غوی په شا باندې لاس کېده او چې ستا د لاس د لاندې څومره ویښته رالل نو دومره ویښته د هر یو کال هر یو ویښته په مقابله کې یو کال عمر در کوم، چې څومره ویښته دومره کال عمر بیسته. موسی علیه السلام وی چې دینه پس به بیا سی وی بیا به مرګي، وی زه بیا مې اوس روح قبض. یو کس وایي چې د امتحانانو دوران کې متعلقه سکول کې هیډ ماسټر د الکانو نه د امتحاني عملی د ضیافت لپاره پیسې اخلي. دا پیسې اخیستل څنګه دي او د هغې نه خوراک څښاک څنګه دی؟ دا جایز نه دي، دا حرام دي هغوی ته اخیستل، ځکه چې د هغې بچو زړه نه هغوی سره خو خپلې پیسې نه خامخا په مور او پلار زور کوي. د دې هیډ ماسټر او د استادانو چې کله څه ته زړه کېږي پاټي ماټي نو خپلې پیسې دې راوباسي، هغه دې په ځان باندې خرچ کوي، ځکه چې دی تنخواه اخلي او سرکاري طور سره د خرچ په دې طالبانو هلکانو نه دی بلکې هغه د تنخواه نه دی. یو کس وایي چې تش او دسمات یې نه پس قطرې راځي او بعضې وخت د موس په دوران کې راشي، آیا دوباره اودس کول پکار دي که نه؟ که په ړومبي ځل باندې داسې وشي نو اودس مات شو، چې اودس مات شو نو مزم نه کېږي، دوباره به اودس کې. او که یو کس سره بیا دا کیسه پیښیږي چې دته دومره وخت په ړومبي ځل نه شو میلاو چې په هغې کې د مونځ کولی شوی نو دی معذور شو. په اصطلاح کې د فقه دته معذور وایي. اوس د معذور حکم دا دی چې کله د مونځ وخت داخل شي نو دی به د داخلېدو د وخت نه پس اودس وکړي او بیا چې تر څو پورې هغه وخت دی نو په هغې کې د فرض مونځ سنت او نفل کولی شي. مثلا اوس د ماسپښین وخت داخل دی نو وخت داخلېدو سره معذور اودس وکړو نو تر مازدیګره پورې دی په دې مونځ باندې فرض سنت نفل کولی شي اگر که هغه قطرې او څاڅکي راځي. یو کس وایي چې د لور نوم عنایه کې خل دا څنګه دي او معنی څه ده؟ عنایه مطلب مهرباني ده او نوم کې خل جایز دي. یو کس وایي چې بعضې خلک په ګډکو باندې ذکر کول یا درود شریف ویل دا بدعت ګڼي. دا غلطه ده، بدعت نه دي بلکې دا ثابت دي د سنت نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي هغه پیغمبر علیه السلام د کور نه وتو د هغې مخې ته د کجورو اډوکي پراته وو ګیټ کې، په هغې باندې ذکر کول. او بیا د ضحا په وخت کې د چاش په وخت کې پیغمبر علیه السلام رالو، دومره وخت تیر کو نو ام المؤمنین حضرت جویری رضی الله عنها هغه سې په هغه ځای ناسته وه او هغه ګیټ کو باندې ذکر کول.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو وی ته هغه سناسته وی چې او یا رسول الله نو وی فرمایل چې ما ته داسې کلمې راځي چې ستا اجر نا زما د هغې کلمو چې زه 3 ځله ویم اجر ډېرېږي وی سدي یا رسول الله وی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. او مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی راوی وی چې زه ابو هريره رضی الله عنه څخه لاړم ما ته حدیث اورېدل غوښتل چې زه لاړم نو ابو هريره رضی الله عنه په کټ کې ناسته پورته او ښکته خادمه ناسته د خدمتګار وینځه هغه زمانه کې وینځي وي تور رنګ و نو د سره ګوتې پرته ده ابو هريره رضی الله عنه سره او هغې نه چې کوم دی نو ګیټ کې راخلي او یو وی او په هغې ذکر کوي هغه ښکته غورځوي چې کله هغه ټول ختم شول نو ما ته اوزګار شو نو بیا ما ته مخ راواړولې او خلطه یې هغې ته وویشته خدمتګار ته چې دا ګیټې په دې کې واچو نو ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی که دا ناجایز وی نو هغې به نه کول او حضرت جویری رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او د الله رسول په خپله ویني چې هغه د کجورو په ګټکو باندې وایي دا چې چا علم نه وي محدود علم وي یو دوه حدیث چې تا اورېدلي دي بس چې دته کوم نه دی معلوم نو دا نشته دی هغه سړی دا وایي یو کس وایي چې زما دا ایمان دی چې علم غیب صرف او صرف الله جل شانه ته حاصل دی لیکن اوس تا په بیان کې ووایي چې شیطان هغه بزرګ ته وایي چې دیوال نه پاسه دیوال را پرېوځي د دې څه مطلب شو نو دیوال خو هغه ته ښکارېدو چې را روان دی که دیوال خو شیطان ولیدو په سترګو چې را روان دی او هغه بوډا ته یې وایي چې څنګه هغه پاسېدو نو را پرېوتو دا خو علم غیب نو په خپله یې لیدو. یو کس وایي چې سرسایي زمانه خو تېره شوي ده اوس په څه طریقه ورکړم فورا یې ورکړه او الله پاک نه استغفار وغواړه چې یا الله دا تاخیر شو ما معاف کړي. یو سړی وایي چې یو کس چې کوم دی نو هغه چې سر بربند کې لمونځ کوي د عجز او د خشوع دپاره نو دا سر بربندول څنګه وي د عجز او د خشوع دپاره چې سر بربند کړي نو هغه لمونځ جایز دی لیکن آیا نن سبا سر بربندول د عاجزۍ نښه ده او که نه نن سبا نه ده. نن سبا چې څومره خوشاټر دي لوفر هلکان دي اواره دي ګډوډ خلک دی هغوی سرونه بربند وي هماغونه سړی چې بربند سر په بازار کې ګرځي سر یې اړولی او بیا داسې سم کړی لکه دا کوم سټایل کې چې نن سبا خلک سموي تاسو ما ته وایي زه به ښه ښکارم که بد به ښکارم دا د عاجزۍ نښه نه ده بلکې دا د بدماشۍ نښه ده. په اوړي کې په ژمي کې خلک دومره کمعقل شو خپل فیشن دپاره اوړي ته نه ګوري دا روډا سر به نور ته نیولی په سر به ټوپۍ نه کېدي ولې فیشن مې خرابي په ژمي کې په یخ ساړه کې به ګرمه ټوپۍ پټکې نه په سر یې ولې ځکه چې ویښتې خرابي نو دا د عاجزۍ نښه نه ده. اوس یاد ساتئ چې کومه زمانه کې د عاجزۍ نښه وه هغه وخت کې بربند سر مس کول د دې اجازت شته نه صرف دا بلکې د عاجزۍ دپاره یې کوې نو ټیک شو لکه حج ته لاړې او په حج کې د 2 څادرونه احرام تړلي دلته دې ټای یې چولی ده کوټ دې چولې پتلون دې چولې او سر دې بربند دی. تاسو نه زه تپوس کوم چې کوم سړی چې ټای شرټ پتلون چولې هغه سر پټ ساتي که بربند ساتي بربند دا د دې خلکو نښه نو یو طرف ته دې دا کړي بل ته سر بربند ساتي نو دا د عاجزۍ نښه نه ده بلکې دا د چا قوم اتباع ده چا پسې تللي لاندې لنګ واچو پورته صادر واچو ګنډلي نه د احرام صادرونه یا زړې پیونزده کپړې واچو چې صادر د سرني ټوپۍ د سرني بیا بربند سر کوا څومره کې بیا عاجزي ده. لیکن هر سره سره شته دا ټوپۍ ته کوزه کې د صف ته راخلاصه کې پټکې کوز کې صف ته راخلاص کې د الله جل شانه په کور کې دومره غرور او متبري کې د مسلمانانو په وړاندې چې زه نه پسروم زما دې څوک څه وکړي دا تکبر دی لویي ده. داسې مونځ کې به عاجزي څنګه وي. یو کس وایي چې ما خپلې خور نه 2 لکه روپۍ قرض اخیستې وې چې غیر شادي شوې ده او مونږ
ټول وروڼو خویندو ودونه شوي دي او مور پلار مو وفات شوي دي. اوس هغه قرض څنګه واپس کړم؟ که چې دا د والد صاحب د پنشن په مد کې دا رقم هغې ته میلاو شوی چې دا هغې ته میلاو شوی دی، حکومت هغې ته ورکړی دی، نو دا د هغې پیسې وي. او چې تا ته قرض اخیستی نه پکې ستا برخه شته نه دی پکې د وروڼو شته دی، او دا قرض هغې ته فوراً واپس کړو. یو کس وایي چې ما د پلار د وفات نه پس ټول ګناهونه توبه ایستي ده او ګیره مې پرېښې ده، آیا اوس به ما الله پاک معاف کی؟ او انشاءالله الله جل شانو معاف کولو والا دی. قرآن کریم کې هم دغه دلایل دي، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم دا ډېره ښه خبره ده. او معاف کول او نه معاف کول دا د پلار د ژوند سره تعلق نه لري، بلکې پلار دی وي پلار دی نه، دا د الله سره تعلق لري. او الله پاک حی او قیوم ذات دی، هغه د همیشه نه دی او همیشه به وي. ته چې څه وخت الله ته رجوع کې توبه وباسې نو الله پاک یې قبلوي. یو کس تپوس کړی دی چې ما د 4 رکعاتو نفلو نیت تړلی و، په 2 رکعاتو کې مې په ړومبو 2 کې قل اعوذ برب الفلق، په 2م کې قل اعوذ برب الناس ووي. اوس به په باقي 2 رکعاتونو کې کوم سورتونه وایم؟ ځکه چې قرآن خو ختم شو. نو جواب یې دا دی چې هغې پسې شاته چې تا ته کوم یادي هغه ویلی شي او دغه سورتونه هم بیا ویلی شي. بل تپوس یې کړی دی چې په نفلي مزونو کې سهو شته او که نه؟ او په نفلي مزونو کې هم دغسې ده لکه څنګه چې په فرضو کې ده، په واجبو کې ده، دغسې سهو په نفلي مزونو کې هم شته. ترک د واجب هغې سره سهو شته، لیکن بعضې خلک ترک د واجب نه وي، دی وایي چې په دې باندې سهو راتلل پکار دي. مثلا د ماسپښین فرض یو سړی کوي او په ړومبۍ قاعده باندې دی ناست دی، نو ده ته صرف تشهد ویل پکارو، درود شریف او دعا نه، او د عبده و رسولو نه پس درود شریف وی اللهم صل علی محمد. هغې نه پس پاسېدو نو اوس باندې سهو سجده سهو پې شته، ځکه چې ده ته فوراً پاسېدل پکارو، دنه خبره اوږده شو. لیکن دغسې که دی د نفلو په مونځ کې وکړي نو په دې سجده سهو نشته، ځکه چې په نفلو کې تشهد پورې ویل نه دي، اخره پورې ویل دي. نو اخره پورې ویل بهتر دي په ځای د دې چې ته په سجده سهو وکړې. یو کس تپوس کوي چې کله قرآن پاک ختم شي سوره ناس سړی ووایي نو هغې نه پس 2 دعاګانې لیکلی شوي دي په قرآن پاک نسخو کې، اللهم آنس وحشتي فی قبري الى آخره، او اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء برکة. دا دواړه دعاګانې ختم القرآن لیکلی شوي دي. آیا دا دعا منصور دعا دی او کنه؟ او لوستل یې ضروري دی او کنه؟ نه، د دې لوستل ضروري نه دي. البته دا ړومبی الفاظ دا روایاتو کې راځي او دا دویم چې کوم دی نو دا په روایاتو کې هم نشته، او لوستل د دواړو ضروري دي چې وی نو دعا ده. یو کس وایي چې په ترک د فرضو سره اعاده فرض ده، او په ترک د واجبو سره اعاده واجب ده، او په ترک د سنتو سره اعاده سنت ده. آیا دا صحیح دی که نه؟ مولانا بن نوری رحمه الله معارف السنن کې لیکلي د ترمذي شرح ده چې ترک د فرضو سره اعاده ترک ده، یعنی یو سړي نه فرض پاتې شو نو بیا مز واپس کول فرض دی، واجب تی پاتې شو سجده ساوی اونکا نو مز واپس کول واجب دی، او سنت تی پاتې شو نو دام لیکلی دی چې سنت دی. مثلا فرض پاتې شو په مز کې رکوع فرض وا، سجده فرض وا، د اونکا بس نو بیا به مز دوباره کوي، او مز اعاده کول واجب دی. واجب تی پاتې شو مثلا وترو کې دعای قنوت اونلست، د چې وتر وکړل چې ما خو دعای قنوت اونلستل نو اوس اعاده د وتر واجب ده، دعای قنوت واجب و. او دغه سنت لپاره هم وي اگر که سنت په صورت کې مس شوی. یو کس وایي چې یو کس ته مانه لس ټیرونو سودا وکړه، 500 روپۍ باندې یو ټیر او نقد رقم یې راکړو، او ټیرونه ما سره موجود نو. 20 ورځې پس هغه کس ما څخه بیا رالو او په 600 روپۍ باندې دا ټیر په ما باندې به واپس خرڅ کو، 100 روپۍ ګټه یې راکړه، حالانکه ټیرونه اوس هم نو. دا په سود کې خو نه راځي. دې سودان او معاملین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. حدیث مبارک ته لا تبع ما ليس عندك
जो चीज तेरे पास موجود नहीं है वो न बेचो. هغه سودا نه کیږي چې کوم شی تاسو سره موجود نه. صرف بیع سلم کې دا جایز ده. بیع سلم څه شی دی؟ هغه سیس چې هغه پشان سیس په بازار او مارکیټ کې ملاوي، لکه غنم په شکل کې غنم دي، د کجورو په شکل کې کجوري دي، د جوارو په شکل کې جوار دي. یو سړی وای چې دا پیسې واخلا او ما ته په فلان کې وخت باندې چې کله ستا غوبل وشي، غنم د غوبل شنو ما ته به دمره غنم راکې، تاریخ متعین کی دې ته بیع سلم وای. دا کول جایز دی. د دې مثل په بازار کې شته. لیکن دغه یو شیخ رسول چې غتا سره نه د پیسو معاملې کې نه دا سود کې راځي. د مسافر د مس ترتیب دی او سنت مس قضا شته او کنه. د مسافر د مس ترتیب دار چې په سفر کې نو هغه په قصر کې 2 رکعات او که سفر کې د نه قضا شو نو چې خپل کور کلی او بادي ترور رسید نو بیا به هم 2 رکعات قضا راړي مثال اورو پځه. او سنت مس چې کوم نه نو دغه قضا نشته، صرف د قرض فرض او قضا راړي.